أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ ہود آیت نمبر 69 آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71 72 اور 73 مطالعه موږ کوو انشاءالله. چونکه دا د آیتونو لحاظ سره د سیو وړه غونې خطبې شکل وي، نو دیو جن بعض ټیم کې آیتونه لغونې زیات شي یا ټایم زیات شي، نو دیو جن زه د هغې معذرت کوم. د ابراهیم علیه السلام تذکره په مانس کې راغه، خدای ډیر یو بل انداز سره رغلی ده. دا نه مخکې د درو پیغمبرو یعنی نوح علیه السلام، هود علیه السلام او د صالح علیه السلام تذکره وشو. اوس منځ کې د ابراهیم علیه السلام تذکره راغه، خو هغه تذکره په داسې انداز وه چې هغه ځای به دا الفاظ و چې هغه خپل قوم ته لاړلو، خپل قوم ته مو واستولو. دلته بله معامله ده، دلته کې واقعه غوندې ده، یوه معامله چې تېره شه د هغې د قوم تذکره نشته. د ابراهیم علیه السلام تذکره ده، خو هغه په داسې انداز ده چې کومه د الله تعالی چې کومه طریقه وي، اوس دې کې یو پیغام و. مشرکین مکه به نبي صلی الله علیه وسلم ته عموما داسې وي چې یاره فرشته او داسې، نو الله تعالی به نبي صلی الله علیه وسلم به بار بار کفار مکه ته دایي چې ګوره دا سابق قومونو کې دا طریقه تېره شوې ده چې کله چې فرشته رسي نو بیا هغه بیا فیصله کون فیصله کوي، عذاب ته رسي، هغه دغسې اطلي ته نه رسي. نو دې وجې نه دلته کې دا یوه خبره هم شیلي ده، په هغې کې دا هم خبره چې کله فرشتې داسې انداز سره لاړ شي بیا هغه فیصلې کوي، بیا عذاب وي، بیا هغه ځای کې تاسو ته موقع نه میلویږي. او بل طرف ته د ابراهیم علیه السلام تذکره چې دی کم منلو چې رده کور د ابراهیم علیه السلام جوړ کړی ده، نو د هغې انداز سره هم یو د دعوت یو انداز ده. فرمایي چې ولقد جاءت رسلنا ابراهیم، پس لاړلې د ما فرشتې ابراهیم ته ورسېدې، ابراهیم ته ورغلی بالبشرا وی خوشخبری سره. اوس خوشخبری څه ده هغه خو رسي ورکړي، وی خوشخبری سره ورسېدلې فرشتې لاړې ابراهیم ته بالبشرا وی خوشخبری سره. قالو سلاما، نو ابراهیم علیه السلام باندې هغوی سلام واچولو، یعنی سلام یې واچولو. دې نه مطلب دا چې د سلام سنت چې دي دا روایات دا مخکې نه موجود دي، نو دې ډېر اجر و ثواب هم ده. فرمایي چې قالو سلاما، نو هغوی سلام واچولو. قال سلام، نو ابراهیم علیه السلام جواب کې ورباندې سلام وکړو، سلامتی وي تاسو باندې. فما لبسا، پس لږ غوندې وخت نه و تېر چې ان جاء بعجل حنید،
چې ابراهیم علیه السلام لاړلو فوراً یو بچړه یعنی یو کچکای یا د ګډ بچای هغه یې حلال کړلو ګډې بچای هغه یې حلال کړلو او فوراً یې تیار کړلو دوی مخې ته یې کېښو دې کې به څومره ټیم لګېدلی وي نو خو الله تعالی چې بس هغه لاړلو ده چې وکتو چې دا خو میلمنه راغو اچھا دلته کې یو دا شی هم ده چې د میلمستیا چې ده دا سنت ابراهیمي هم ده ځکه چې د ابراهیم علیه السلام نه بعضې روایات کې هغه کې دا راځي دا عام هغه کې روایات کې حدیث نشته خو داسې راځي چې دا سنت چې دي بلکې نبي صلی الله علیه وسلم غالبا څو حدیثو کې ما ذهن کې هسې نشته خو دا یې کړي چې ابراهیم علیه السلام چې دا ډېر مهمان نواز و خو د مهمان نوازۍ سنت چې دا د ابراهیم علیه السلام نه شروع ده او دې مطلب دا ده چې کله چې ته د چا میلمستیا کوې په څه اندازې وي په څه طریقې وي نو د هغې ثواب د ابراهیم علیه السلام یعنی سنت ابراهیمي هم ته ادا کوې او سنت رسول صلی الله علیه وسلم هم ادا کوې نو یې چې لږ غوندې فما لبسه بس لږ غوندې ټیم نه و ان جاء بعجل حنی چې هغه هغې مخې ته یو هغه یې کېښړلو بونه و بچړه یې راړلو تیار شوی وریت او هغه یې هغې مخې ته کېښو او چې کله کېښو اوس دا ورته ګوري فلما رأى ایدیهم لا تصل الی نو دا ګوري چې هغه دې ته لاس نه ویرډي لاس نه ورنږدو کوي دا خوراک ته د خو دې دپاره چې یاره مېلمانه دي دا به سفر باندې راغو چې زه فوراً ورته د کانې انتظام وکړو ځکه ابراهیم علیه السلام برې کې نورې داسې واقعات دي د مېلمستې په لحاظ سره چا به ډېر خوشحالېدو چې یاره مېلمه چې راشي نو مېلمستیا فوراً ورته تیاره کړه او مخې ته یې ورته کېږه خو دا ګوري چې یاره دی خو لاس نه ویرځي دې ته لا تصلو الی چې هغه نه کېرهم اوس دا څه شک و شبهې کې پرېوتو و اوجس منهم خیفه او په زړه کې داسې ډر پیدا شو اوس بعضې مفسرین یا بعضې غدا لیکي چې یاره هغه دور کې به دا یو دستور و چې دا کسان به چې چا کره راغللو بیا به هغه ورته که کانه کېښلله نو بیا به کانه چې نه خوړله نو دې مطلب دا شو چې دا د دوستان نه دي بلکې دا د دشمنۍ په غرض راغلی دي یعنی څه قتل و غارت کوي او څه نقصان رسوي ده کوي یعنی دا خبره ځنو کړې ده خو هغه کې نشته نه قرآن او نه حدیث کې شته بلکې ځنو د ده آیات په تفسیر کې ځنو داسې لیکلي دي حالانکه د مخکې آیات هغه خبره ختم کوي مخکې آیات چې دا پیغمبر و او د پیغمبر شان کلم داسې نشي کېدلی چې هغه د انسانانو نه په ده بنیاد وډر شي چې دا به ماته نقصان راکړي دا خو همیشه د پیغمبر یو دستور نه ده پاتې شوی نو دې وجې نه ځینو خلکو لیکلي چې دا په دې وډر شو چې یاره دا خوراک دا خو به ماته نقصان راکوي ځکه چې هغه ټیم کې دا کیدای شي شی موجود و دا خبره وي چې یاره چا کور ته چې میلمنه راشي او هغه میلمنه د کور ټکاله روټۍ ته لاس نه وړي نو دې مطلب شي په بدې ارادې سره راغلي دي خو د پیغمبر شان دی نه بالاتر ده او هغې وضاحت په د مخکې آیات کې شوی ده ده چې دا ولیدو چې د لاسې نه رسي دا پوه شو چې دا خو فرشتي دي خو انساني شکل کې کلم چې فرشتي راشي پیغمبر مخې ته او پیغمبر پې پوه شي چې دا فرشتي دي نو دې مطلب دا شو چې دای دغه قوم باندې عذاب ته کوم پیغمبر چې په کوم خلکو کې پاتې کېږي دو ته د عذاب فیصله وشله نو د ابراهیم علیه السلام خوف په دغه بنیادو چې یاره دا خو چې انساني شکل کې راغلي ده ما نه څه غلطي شوي ده قوم نه مو څه داسې جرم وشو اما خلکو نه اما ګوند شوند نه چې یاره دا څه غده چې एकदम الله تعالی فرشتې بغیر کسی اطلاع فرشتې راورسېدې او څه خبره نه ده شوي مخکې لکه پیغمبران شي که نه چې مخکې به د پیغمبرانو د الله په منځ کې دا مکالمه خو شوي وه چې به دا عذاب ته ده نو ابراهیم علیه السلام دې ته حیران شو چې داسې څه خبره نه ده شوي او دا خو انسانان دي دا خو چې کورنر دا په پوه شو یعنی دزه کې دا ده چې دا په هغه ډار نه و بلکې ډار دته دا پیدا شو چې دا خو انساني شکل کې دي او د فرشتې چې انساني شکل کې راشي نو دا خو د نقصان په د عذاب په تیری د عذاب فیصله شوي ده نو فوراً د هغې وضاحت چې دا او د هغې هغه مخکې فرشتې په خپله ویر کوي د دې خبرې چې ابراهیم علیه السلام په دغې خبرې ډر شوه او دغه ډار صرف ابراهیم علیه السلام ته نه بلکې د هغه کور ته هم ورسېدو یعنی دې دوران کې وقفي ټیم تېر شوي
نو دیو جن د مخکې ذکر چې رضی حضرت ساره رضی الله تعالی نږدې رغلی دا او ولاړه دا قالو نو فرشتو ته پوښي فرشتي فورن ورته چې جواب ورکړ لا تخف تم ډارېږه لا تخف تم ډارېږه ان ارسلنا الى قوم لوط یعنی موږ تا طرف ته نه رغلی بلکې موږ قوم لوط طرف ته رغلی اچھا دلته کې یعنی هغه فرشتو بالکل وضاحت وکړو فرشتي پوښي چې دا وډر شو خو په هغه بنیاد نه چې دا مونږ نقصان ته وډر شو پیغمبر شان بل دا خطرو کې نه ویلاړ وی هغه د نه ډریږي خو هغه خو دین او شي قوم متبعی فیصله وشو ځکه عذاب راغو خلکو عذاب راغو نو فورا فرشتو هغه خوف د لری کړلو او دغه وضاحت دا وکړو چې یقینا لا تخف تم ډریږه ان ارسلنا مرسل شوی دی الى قوم لوط طرف تر ویلی چې د ابراهیم علیه السلام دغه خبر سره ورستو د درو پیغمبرو نورو ذکر دا غي کې د لوط علیه السلام ذکر دا او لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام حمزه عصر بیو مصر او د نبی شان او نبی یو او ور سره د ویره هم یعنی او د خپل منتخب کړو دغه علاقې ته چې کمی صدوب داسې وای علاقه وه هغې ته لوط علیه السلام کړو د الله تعالی طرف نه هغه ته څه ملاو شو چې ته نبي و دغه قوم ته یعنی دغه قوم نه خو ابراهیم علیه السلام ستوله لهذا ورته چې موږ رستول شوي وو چا طرف ته قوم لوط طرف ته وامرأته قائمه اوس دلته الله تعالی یایي چې د هغه ښځه چې کومه وه هغه ساره رضی الله تعالی هغه هم نږدې ولاړه وه یعنی هغه هم ډر شوي وو چېرې دا فرشتي چې انساني شکل کې راغی غیم پوه شو دا خو د عذاب خبره ده بیا خو موږ باندې عذاب رسي نو هغې چې فورا دا خبره ورېده چې موږ طرف ته نه دی رغلي بلکې هغه نورو خلکو طرف ته رغي فدوه حقیقت نو خوشحاله شه مسکی شي نه هغه خوف یې لرې شو ډار یې ختم شو ورسره فرشتي اوس خپله سلسله ورسره جری که خو دلته کې مخاطب چې دا اوس ابراهیم علیه السلام نه ده بلکې حضرت ساره رضی الله تعالی عنه طرف ته لاړله اوس فرشتي ډایرکټ هغه ځای یایي فبشرناها الله یای چې ما هغه ته خوشخبری وکړه به اسحاق یعنی ډار ختم شو خوشاله هم شو په هغه بنیاد او ورسره مورته خوشخبری ورکړي چې شي به اسحاق د اسحاق لا چې تابو اولاد پیدا کیږي اچھا دا خو په اسحاق دې ته خوشخبری ویل چې دا نه مخکې حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها زوی شوی هغه تعالی اولاد ورکړي د اسماعیل علیه السلام په نامه سره دا بنی اسرائیل چې دی هغه یایي چې کم قربانی چې دا هغه اسحاق ولا هغه ذبح ولا واقعیا چې دا اسماعیل نه هغه خپل هغه یو مقصد هغه د خنکبه هغه حیثیت ختم کونې لپاره دا ټول یو مهم یو سلسله ده چې د بنی اسرائیل روایتو کې او بدقسمتي ده چې موږ ځنو کتابونو کې داسې تذکرہ شک او شوبه هغه نه پیدا کیږي فبشرنا باسحاق نو ما د اسحاق نو اسحاق علیه السلام بعد کې پیدا شوی ده او دا د حضرت ساره رضی الله تعالی عنها بطن نه پیدا شوی ده نو ما د اسحاق خوشخبری ورکړلای و من وراء اسحاق یعقوب دا سينه وا چې صرف یې اسحاق وي او اسحاق وي جلیل القدر پیغمبري و غیر بعد به یو بل جلیل القدر وي چې د اسحاق نه بو یعقوب پیدا کیږي بیا به وا سلسله و قران کې نور زینو کې خپل وا سلسله ده بینی قالت نو دا ظاهرانه شدا اوس دا جواب ورکړي قالت یا ویلتا تا خودرا یعنی ما ویلتا خو بدبختی دی چې آی دی ما بدقسمتی خدا رښتیا داسې دی بدقسمتی نه ده چې هغې وکیتن د اولاد پیدا کونې ته بدقسمتي یله بلکې دا عام د ښځو یو رواج وي ښځو داسې یوه خبره وي چې مت ماري لکه هغه کې چې د ما مت مار ده ما غد بدقسمتي ده چې زه داسې کار کوي یعنی دا داسې یو انداز والا انداز و نو هغې هم داسې انداز ده چې های د ما بدبختي الیدو آیا زه به اوس اولاد پیدا کوم و انا عجوز حالانکه زه خو بوډۍ یم و هذا بعلی شیخا او د ما دغه خاوند چې ده دا هم بوډا ده بني اسرائیل هغه کې په بایبل کې د دې نه معلومي چې د ابراهیم علیه السلام دغه ټیم کې عمر چې 100 سال و او د حضرت ساره رضی الله تعالی عنها عمر چې هغه 90 سال و نو دیو جنا ډېره تعجب شه ان هذا لشيء عجيب یعنی دا خو ډېره عجیبه خبره چې هغه اول لفظ چې په د بنیادو
چې بوډاتوب کې عموما عام هغه کې اولاد نه پیدا کیږي یاره دا به څنګه کار کیږي ان هذا لشيء عجیب دا خو عجیبه غوندې خبره بوي قالو فرشتو ورته اتعجبین من امر الله آیا ته تعجب کې حیرانګي کې دی الله فیصله باندې یعنی د ځکه اعتراض نه و دی الله فیصله یعنی یو عجیبه کار بو وشیدا چې د ټیم کې به اولاد پیدا کوو نو الله هغه و دی چې خو څه مشکل کار نه ده دی الله په فیصله ته سه الله خو څه مشکل نه ده الله خو دغه څه خاطر نه پیدا کړی د انسان قرآن کې بار بار ځار کېږي هغه خو څه مو شزه و نه نرو نو د دې کې ته په دې دی من امر الله دی الله په هغه کې ته تعجب کوي اوس مخکې ورته رحمت الله وبرکاته علیکم یعنی اهل البیت یعنی د اهل بیت د ابراهیم علیه السلام کورنۍ تاسو ته خو د الله فیصلې باندې سره تعجب نه ده پکار یعنی ځکه فرشتي دا نه کوي چې اعتراض کوي فرشتي یو رش کوي لکه موږ تام دوران کې چاته وي چې مړه ته خو شکر وباسه ته خو ډېر خوشحاله وکړې که نه یعنی هغه انداز دا وي چې ورته چې ته په خوشحاله وکړې ما ته داسې اوسئ فرشتي ورته په دا انداز دی تاسو خوشحالي پکار ده تاسو باندې خو الله تعالی څومره لوی رحمتونه دي در باندې رحمت الله وبرکاته برکتونه دي علیکم په تاسو باندې اهل البیت د اهل بیت د ابراهیم